نو دا ماتورید کم چې نسبت دی ماتوریدی دا بریلوی نسبت هم دغه شان نسبت دی بریلوی نسبت او ماتوریدی نسبت لکه څنګه چې دې زما سره یو شرح ده د دې دا لیکلي دي وایي ثم اطلق الماتوریدي على كل من سلك مسلكه في العقائد نو مسلک اعلی حضرت مطلب نه دی د اهل سنتو په مقابله کې بل مسلک دی بلکې مسلک اعلی حضرت د اهل سنت او د اعلی حضرت اختلاف مسلک اهل سنت د پاره نه دی دا میت ساتي دا د خبره باندې زموږ د ملګری ډیر پوی نه دي د اعلی حضرت چې کوم اختلاف دی هغه د مسلک سنیت نه بالا دی اوچت دی بره دی ځکه اهل سنت د چا مقابله کې دي د معتزله مقابله کې دي خوارجو مقابله کې دي زمونږ چې کوم کتابونه دي د عقایدو شرع قاید به تاسو ویلي خیلي به مو ویلي څومره چې د عقایدو کتابونه دي معتزله ته چا کافر نه دي ویلي دې ته فرق اسلامیه وایي څه ورته وایي فرق اسلامیه مطلب څه دی اسلامي فرقې نو بیا دا حقایق دي دا حقایق دي دا نشي بدلېدی زمونږ وخت کې دا بله خبره ده جهالت د وجې نه څوک معتزله هغې ته به کافر وي زمونږ خلک دا هم فرق نه کوي چې اعلی حضرت فتوا په شیعګانو نه ده لګولې په روافظو لګولې ده چا باندې فتوا لګولې ده روافظو باندې لګولې روافظ په شیعګانو کې یو خاص فرقه ده شیعگان عام دي روافظ خاص دي د اعلی حضرت چې کومه فتوا د تکفیر ده هغه شیعگانو کې چې کوم خاص فرقه ده روافظ هغو باندې ده او په کوم وجوهاتو باندې چې فتوا لګولې ده هغه وجوهات ذکر کړي دي او هغه وجوه د هغه روافظو د شیعگانو په کتابونو کې هغه موجود دي دوی هغه کتابونه پټوي دا خو تقیه باز دي که نه شیعګان څه دي تقیه باز دوی باندې به یقین نه کوي چې هغه دا کومه خبره چې خلکو مخکې راشي او هغه سټیج د اهل سنتو سټیج باندې ودرېږي او بیا خبرې کوي زموږ دا بېوقوفه خلک هغه راولي عوامو ته مخامخ کوي او ډېر نقصان دی خبره ده برحال د اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت مسلک خبره ډېره وروستو خبره ده دا د مسلک والا خبره کوم چې ده که نه دا درسته نه ده مسلک اعلی حضرت هم دقه مسلک اهل سنت دی لیکن حسام الحرمین چې کوم د اختلاف بنیاد دی هغه د مسلک اهل سنت نه بالاتر دی هغه د اسلام او د عدم اسلام اختلاف دی پوهېږي که نه په هغه مسایلو کې بریلي نه کېدل ارتداد دی بریلي نه کېدل ارتداد دی دا څه ذاتي احکام په دوه قسمه دي که نه یو احکام څه دي ما يتعلق بالاعتقاد بکیفیت العمل اول ما يتعلق بالاعتقاد کم اعمال چې تعلق د کیفیت العمل سره دی په هغه کې خو اعلی حضرت اوس اختلاف باندې د چا تکفیر نه دی کړی حسام الحرمین فتوا خو چې کوم مسایلو کې اختلاف دی او د مکې او د مدینې مختلف مسالکو د کفر فتوا چې لګولې ده او اعلی حضرت د هغو نه استفتاء کړې ده او فتوې ترې اخیستې ده د هغې تعلق د چا سره دی ما يتعلق بکیفیت العمل سره د هغې تعلق نشته اعتقاد سره دا فروعي اختلاف نه دی بلکې دا اختلاف کم چې دی دا د متکلمینو د اختلاف نه اوچت اختلاف دی د چا د متکلمینو کې زمونږ امام ابو الحسن اشعری او حضرت ابو منصور ماتوریدی په علم کلام کې چې دی د چا مخالف دا خپل دلیل دی فلاسفو دلیل وایي لیکن په دې باندې ابو منصور ماتوریدی او یا چې کوم دی ابو الحسن اشعری هغې کافر کړي نه دي او دا مسلک اهل سنت کوم چې دی هغه خو د هغې تعلق همدغه معتزلو پورې دی که نه چا پورې دی معتزلو پورې دی خوارجو پورې دی فلاسفو سره اختلاف دی او دا مذهب چې موږ لفظ استعمالو دا خو د فقهي اختلاف دی د فقهاو په مابین شافعي مالکي حنبلي اختلاف دی نو اعلی حضرت اختلاف خو ډېر
اخو د اسلام او د عدم اسلام، د کفر او د عدم کفر اختلاف دی، د ایمان او د عدم ایمان اختلاف دی. دا څه وړوکی اختلاف نه دی، دا معمولی اختلاف نه دی، دا معمولی نوعیت والی اختلاف نه دی. دې ته نږدې کېدل او د دې نفي کول که نه، هغه 11,000 لینډ نمبر خطرناک دی. دا چاته پته نشته، په دې کله غور نه دی کړی. هغوی دا چېرته داسې اختلاف دی لکه څنګه چې د شوافیعو یا د احنافو د مالکینو په مابین کې اختلاف دی، یا د معتزله او د اهل سنتو په مابین کې اختلاف دی. داسې اختلاف نه دی، داسې اختلاف نه دی.